یوه پیره په یو کلي کې 4 ډوزنان راټول شوي وو. یو ړوند و، یو کوڼ و، یو ګوډ و، یو چاړه و. د دوی بل څه کار نه و، خو بس دغه ځای ته به راټول شوي او یو بل ته به ډوزې ویشتې. نو یوه پیره دا 4 واړه بیا راټول شو. نو په یو غل باندې کیسه روانه شوه. دا منځ کې چې چاټۍ غونته کېناست دی، دا ګوډ دی. نو ده وویل: هلکه تشپاڼو، تاسو خبر یئ پرون مې په بالاکوټ کې غل لاټینګ کړی و. نو داسې منډې مې ولې ورکړلې که نه چې اخر مې راټینګ کړو او یو شوکه مې ووو. نو ما پیرانه غوښته چې توبه مې د خټ خان بیا به داسې نه کومه. نو زما پیړه وسوځېد او پرې مې ښه ما چې بیا ونه کې ګورئ. نو ټول حیرانه شو او په زړه کې وویل چې دا څه ولخو، دی خو ګوډ دی، ده دومره تېزه منډه څنګه وواله. خو ټول پوه شو، ځان یې ننداره کړو. نو په دې کې ړوند هغه بل سیټ نه شروع کړه: او یاره ګوډه، ما لیدلی و هغه تا چې پسې منډې والې، ما په خپلو سترګو لیدلی و. خو ستا نه معاینه د دې نه معاینه ما لیدلی و. ده چې غلا کوله ما په هغه وخت کې لیدلی و. نو ما چې څنګه ولید اواز مې کوو، جو کېدای شي په دې کې پسې تا بیا منډه والي. نو ما بیا نه دی لیدلی. نو ته پوه شوې که نه؟ نو د ړوند دا کیسه چې واورېده، نو بقایا درې واړه بیا په هوش حواس کې لاړو چې دا څه حساب دی، اوس ړوند هم لیده کوي. نو په دې کې ګوډ پوه شو: لکه دې خو زما نن 2 قدمه پاخوا دی، ظالمه ګزاره کوه، لږې ماتې پکې ساته، ظالمه ټولې په یو ځای مه ختموه. نو په دې کې کوڼ هم پکې حصه واخسته، هغه پکې ځان پاتې رانهوستو، ولې چې د دوی سره یې وخت شوی و. نو د دوی په اشارو پوهېدو او په دې هم پوهېدو چې دا ډوزنان دي. نو ځان یې پاتې رانهوست. او یاره دا خبره دې صحیح وکړه یاره، ما هلته هوټل کې چې ته چیس کړو وروره، په دې کې مې څه چغې چغارې واورېدې یاره چې شاته مې وکتل. نو یوه منډه وروره دا کیسه یې واورېده. نو بقایا درې واړو یو بل ته وکتل چې دا سړی سوی وروره، دا کوڼ خو زمونږ نه پاخوا 2 ګوتې لاړو. نو په دې کې چاړه د رکشې په شان غنګاری شروع کړو، ولې چې د عادت نه مجبوره و. نو هغه نورو ورته غوږ کېښوو چې ولې د دی وس کم کلی ولید. اوس چې په ترجمې سره واورئ، دا چاړه لګیا دی چې لکه پرېږدئ مړه، دا به تاسو 3 واړه نه ولیدلی که ما پې چغه نه وی وهلې. دا غل چې ما ولید، نو ما پې د برې نه چغې کړې. چې ما پې چغې کړې نو هغه ور ووهل. نو چې هغه ور ووهل نو تاسو ټولو بیا ولید. پوه شوې؟ ځان پوه کړئ. دې 4 واړو دا ډوزې ویشتې چې په خوا کې کور کې یو غل غلا له راغلی، چې دا یې واورېده نو د کور نه پسې راووت او د دې ډوزنانو طرف ته راغې او ویې وی، ځکه چې د هغې هم نور غوږونه پاخه کړي وو. صحیح خبره ده، او زه د تاڼې SHO یم او ما بیا په حوالات کې بند کړی وو او نورې خولې وس بندې کوي، که نه قسم دی په دې چاپوړي د له لرو شو پرې راوباسم. تاسو خو زما غوږونه پاخه کړو. غل ډاکو په دې 4 واړو دا څښا ټیپر خرڅ کړو او د هغه ځای نه روان شو. نو په دې کې هغه ګوډ چاړه ته وویل: دا ستا د لاسه چاړه، تا ته ما یې ګزاره کوه، نو اوس یې درکو خوند. تا څه بل شان ډوزه وویشته، دې ډاکو چې څه وي دا ستا د لاسه وي ډوزنه. دا ډوزې خو مونږ هم وویشتې، نو مونږ ته خو چا څه ونه وي، ولې چې مونږ په اصولو کې وویشتې او تا خالص بوجۍ موجۍ وشلولې. پرېږده مړه.